السلام علیکم ګرانو کتونکو زه واجد خان یم او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو له پته ده چې موږ سره خوا کې پړوسی ملک دی افغان کابل. د هغې چې کوم دی د هغې څه ټایم د روس سره ورانۍ راغلو لانجه راغله نو افغانیان تقریبا نن 40 سال مخکې پاکستان ته راغله او پاکستان کې دی رهایش پذیر شو. نو اوس چې کوم دی 40 سال بعد پاکستان حکومت دی له چې کوم دی یو نوټس جاری کړی چې برای مهرباني دی خپل ملک ته واپس لاړ شي په ښه او په ښه اخلاق طریقې سره. نو دغه ټایم موږ د پېښور په بوړ بازار کې موجود یو. دلته چې زموږ څومره افغان وروڼه دي د ټولو سره به خبرې کوو د دې د مشکلات حوالې سره. راځئ موږ سره. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې په بوړ بازار کې څومره زموږ افغان وروڼه دي دې سره به خبرې کوو. خو دغه ټایم کې ما سره یو پاکستانی ورور ولاړ دی. دنه معلومات کوو چې دی د دې حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګوره افغانستان او که د افغان خلک دي یا که سودان دي دا زموږ د کلمې وروڼه دي. بالکل وروڼه دي. دوی لم پکار دي چې قانون فالو کړي. ویزې سیستم چې کوم حکومت متعارف کړی دی لاړ دي شي را دي شي بیا به ورته موږ په خیراله ویلکم وایو. خو قانون مخکې دی ولې چې موږ چار ځای ته ځو د ویزې مقصد هم دا دی د هغه ملک قانون فالو کول د هغې ملک احکام منوده دي. نو موږ کوشش کوو او دغه اپیل هم د دوی نه دا کوو چېرې دوی په عزت سره لاړ شي ټیک شو خپل کار روزګار کوي بیا راشئ کوئ. ډېره مننه. دې کې زموږ ډېر افغان وروڼه داسې دي که نه چې د هغې دلته روزګار دی د هغې دغلته رشتې شوي دي هغې نه تلل غواړي. ها رشتې شوي دي که روزګار دی د هغې هم دغه قانوني طریقه ده که نه لاړ دي شي کومه ویزه لګي سټین وي بیا یا مستقل چې کوم دغه لګي هغه قانوني طریقه د اختیار کړي. حکومت ته هم تعاون کوو چې د دوی سره رعایت وکړي او دوی له هم پکار دي چې زموږ وروڼه دي ښه په عزت او په احترام سره چې څنګه زموږ حکومت وي هغه دی. دا چې زموږ پاکستانی ورورو دم دا خبرې وکړې چې پاکستان حکومت له پکار دا دي مخې له روژه را روانه ده هر سړي ته مشکلات ډېر زیات دي. دغلته یو څو نور وروڼه داسې ولاړ دي افغاني دي نه تپوس کوو. راشه دې برادر وروره افغانۍ ماشاءالله. دا راته ووایه چې 40 سال تاسو په پاکستان کې تیر کړه ماشاءالله ښه په قدر او په عزت باندې تیر کړه. اوس چې ځې افغانستان ته نو څه ویل غواړې؟ بس چې افغانستان ته زموږ ته د افغانستان لارې نه دي معلومې دلته ورکوټوالی پیدایش هم دلته شوی دی کار روزګار سکول ویل هر څه دلته مطلب زړه دې غواړي چې دا خوا لاړ شي که نه؟ بس زړه م دا غواړي چې دلته پیدا شوي دلته ایثار شو. دا خو لکه حکومت له هم پکار دي که نه چې کوم خلک دغلته رهایش غواړي هغې له دغه ځای کې ویزې چې ورکړي نو څه دې خیال دی؟ موږ حکومت نه دا خواست لرو چې موږ دلته ورکوټوالي نه موږ پیدا شوي دلته یو زموږ هر څه دلته یو زموږ د زبان دلته سیده چې افغانستان سره نه لګي دغه کې یو پاکستانیانو سره ټول عمر تېر شوی دی خو چې موږ ته د ویزې سیسټم یا څه طریقه کار دو دلته دغه کې نو بس موږ دلته خوشحاله او کوم وروڼه چې ځي کډې اوچتۍ په سرۍ دې روژه کې نو هغه به څنګه دا وخت به څنګه تېرېږي؟ یار هغو چې د روژه کې کډې اوچتۍ هغو له هم ډېر تکلیف دي ډېر خفه او ډېر په خفګان دي لیکن څوک هم په خوشحالۍ واپسې خپل وطن ته نه ځي ولې چې د هغو دپاره دلته کار روزګار و خپل وخت یې دلته تېر کړی دی نو چې هغو بر ځي نو ډېر تکلیف به یې ورته ولې چې د کار روزګار تکلیف به مو ورته نور تکلیفونه به مو ورته خامخا مخکې را دې کې ډېر زموږ افغان وروڼه داسې دي که نه چې هغې شوي لوی شوي په پاکستان کې دي خوړلې دی د پاکستان کې ده دلته یې روزګار کړی دی او دلته چې هغه اړخ له اوړېږي پاکستان پسې او د پاکستان عوام پسې غلطې وایي هغه ورور ته څه میسج ورکول غواړي؟ هغې ورور ته دا میسج ورکوم چې آیا ته خو اوس روان یې خبرې کې خو چې څه وخت یې تېر شو بیا به دې غلطو خبرو پسې به ته ارمان وکړو ولې چې ستا دلته پیدایش شوی دی زما دلته پیدایش شوی زما څه کار دی چې دلته واوړم او دې ملک پسې خبرې وکړم دا خو ورور او خور دي دواړه. دا افغان حکومت ته نه دي پکار چې دې خلاف څه قانوني کاروایي وکړي؟ د افغان حکومت ته دا پکار دي چې دې قانوني کاروایي دې وشي او خپل تپوس هر یو څه خبرې تپوس وشي چې ولې ته دې پاکستان بد غواړي ټول عمر دلته تېر کړو نن یو راواوړل او دې پسې ته او خبرې دلته روزګار تاسو څه کولو؟ دلته روزګار موږ خپل دوکانونه دي کار روزګار کوو موبایل دا سامان د 40 سالو کې تاسو له دلته څه مشکلات پېښ شوي دي د پاکستان د عوام د اړخه یا د حکومت د اړخه؟ نه 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 پاکستان د عوام د اړخه موږ ته هېڅ مشکل نه پیدا شوی خپله ورورولي را سره پاللې همیشه دپاره را سره پالله. دا چې زموږ افغان ورورو د دې خبرې تاسو واورېدې
خو هغه رور ته یو پیغام ورکوم چې دغلته په پاکستان کې 40 سال هغه د هغه پوره خاندان د هغه مور د هغه خورکۍ د هغه پلار د هغه ټول خاندان په دې پاکستان کې ژوند تیر کړو او بیا هغه چې څه ټایم د تورخم بارډر نه وړېږي نو د پاکستان پسې بد وي کوشش کوئ داسې مه کوئ زما ورونو پاکستان او افغان دا دواړه رونه دي داسې نور یو څو افغانانو ورون سره خبرې کوو چې هغې څه وایي راځئ موږ سره. پاکستان نه موږ ډېره مننه کوو. پاکستان د الله ټول مربات دی. موږ د شپېته سره د افغانستانه سره د افغانستان موږ د شپېته کاله عمر موږ تېر کړی ښه په خوشحالۍ تېر کړی نه چا راته وي چې وړاندې شه یا را وړاندې شه بس اوس ټیم د پاکستان سره الله ډېر ښه وکړي چې موږ په خوشحالۍ رخصت کړي او موږ لاړ شو. موږ خپله دلته کارونه شروع کړي زړه م نه کېږي که نه ځکه که نه دا په پښتو کې زموږ یو متل دی چې یو کور کې لس یو لس کسان پرې نور ولرو ښه جوړېږي یو په دوو ګراني زیاتېږي. مونږ چې کوم دی که نه د یو کوڅې نه کډ او چتو بلې کوڅې ته وړو د کرۍ کورونه دي په مونږ باندې سم لکه لوی خري نو تاسو خو د یو ملک نه بل ملک ته کډ وړئ څنګه باندې وخېږي بالکل به ښه خوشحاله یو موږ د مطلب د دې موږ نه مننه کوو چې ښه په خوشحالۍ موږ رخصت کې ولاړ شو ډېره ښه ده. دا کډ او چتول چې کوم دی دا څومره لوی بوج دی دا راته ووایه. دا داسې دی چې موږ راوړل هم په ډېر لوی بوج هم راوړی وم زه ډېر وړوکی وم چې راغلی وم دې ملک ته که نه بیخي وړوکی وم دغه هلک قدر به وم چې یاره زه راغلی یم دې بوټ دا بوټ کې نه و دا بوټ کې نه و دا خلک ملک دې بوټ کې نه و چې دلته په پاکستان کې په بوډ بازار کې څه کاروبار کوي؟ زما په ګنډېرۍ کولې هندواڼې باندې خرڅولې ځکه الله ښه صحیح درکولو بالکل پکې د اوس ساعته پورې الله پاکستان حکومت یا د عوامو د اړخه څه پریشاني وه والله د ټول آباد لري زه ترې ښه خوشحاله ګرانو کتونکو په بوډ بازار کې موجود یم او بوډ بازار ټول چې کوم دی زموږ د افغان وروڼو نه ډک دی دغلته دوی کاروبار کوي دغلته یو مشر ناست دی دې سره به خبرې کوو چې د پاکستان حکومت چې کوم دی سختۍ سره دا پیغام کړی چې تاسو افغان وروڼه په حیا عزت کې خپل ملک ته لاړ شئ دې نه به تپوس کوو چې دی به خپل ملک ته ځي څه تاثرات یې څه دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. موږ به خپل ملک ته ځو هسې هم روان یو خو دغه د یخنۍ په خاطر باندې دا خلک ایسارو چې دغه یخنۍ ختمه شي که نه نو د روژې نه وروسته انشاءالله چې ټول ارادې کړي دي چې انشاءالله چې ځو به نه ایسارېږو ځکه چې د اختر نه وروسته بیا نور عوام ښه کېږي معتدله کېږي بیا تبره ګزاره کېږي. عمر دې څومره په دې پاکستان کې تېر کړو؟ یاره عمر مې 40 کاله 45 کاله مې تېر کړي پاکستان کې پاکستان په دې پاکستان کې د پاکستان حکومت د اړخه یا د عوامو د اړخه څه مشکلات تاسو له راغلي دي؟ یاره دا نه د حکومت ته خوا نه راغلي او نه د عوامو سره خو موږ ډېرې ښې شپې او ورځې تېرې کړې ډېر ترې نه خوشحاله چې رښتیا خبره اوس هم ترې خوشحاله یو او که بره لاړو نو دوی سره به انشاءالله چې تګ راتګ کوو. پاکستان حکومت د څه مطالبه کوي؟ پاکستان حکومت دغه مطالبه کوي چې موږ سره ګزاره وکړو چې دغه واښه چې موږ خپله بیا نه وځو. پاکستان چې عوامو سره هم څه رشتې کړي دي که نه؟ یاره د 40 کالو کې ډېرې رشتې شوي خپلوالۍ او دوستۍ ډېرې زیاتې شوي پاکستان کې د همدغې د وجې نه خو د خلکو زړه هم نه کېږي اکثره ښځې د دې چې د څه مهاجرې پکې واده شوي څه پاکستانیانو کې واده شوي څه د پاکستان ښځې زموږ په افغانانو باندې واده شوي دي بالکل چې یو ملک کې 50 کاله تېر کال بند دوستي او خپلولي پکې زیاتېږي که نه دلته چې ته افغانستان ته ځې هلته به روزګار څه روزګار به کې یاره داسې پوره معلومات یې نشته نو ګورو به خپلې وارې له مضمون چار کار ته مو وسه برابر شو هغه روزګار به کوو برابر پاکستان کې څه روزګار کې پاکستان کې خو چې راغلي اول هم سبقونه وي د سکولونه وروسته بیا د بورډ کې د ګاډیو کاروبار شروع کړی مخکې مې ریړې کولې اوس د ګاډیو کاروبار کوو لکه دا خلک وایي که نه موږ نه وایو چې دا بورډ بازار دی افغانستان والاو دپاره چې کوم دی چوټا لندن دی دا دې کې څه صداقت شته؟ چوټا لندن په دې ده چې نسبتا د ټول پاکستان نه په بورډ کې مهاجر زیات دي ځکه د علاقې ټولې د مهاجرو دي او په حقیقت نورو ځایو کې هم مهاجر دي د کمپونه زیات زښت ډېر دي خو دلته اکثریت یې بیا دلته لږ زیات دی د مهاجرو چې څومره افغانیان دي ټول د پاکستان نه په تلو باندې پریشانه دي خفه دي پاکستان پسې زړه دردېږي زمونږ هم د افغانیانو پسې زړه دردېږي خو خپل ملک هیله او پکار دي چې لاړ شي خپل ملک کې ځان ته او هماغسې چې څنګه روزګار دي په پاکستان کې کوي داسې د دې په افغانستان کې کوي
نور افغانانو ورونو سره به خبرې کوو چې دوی څه ویل غواړي. پاکستان کې دې څومره ژوند تېر کړو، څنګه دې تېر کړو؟ پاکستان کې ډېر وخت تېر کړ، زموږ پیدایش په دې ځای کې شوی، پلار نیکونه هم د ډېر وخت نه راغلي او ښه وخت هم تېر کړ او ښه کار روزګار هر څه. نو چې وایي بس ځئ پوه شولې، نو زموږ افغانانو ته همدا پکار دي چې خپل کارونه او حسابونه دې ټول وکړي، د چا کورونه دې خرڅ کړي، د چا دوکانونه مالونه دي هر څه دې خرڅ کړي او خپل وطن ته دې په عزت لاړ شي، ښه خبره ده. دلته کاروبار څه کوې او هلته چې لاړ شي هلته به ستا رهایش څنګه وي، کاروبار به څه کوې، هغه ځای کې کورونه شته ولې چې هغه ته کې 40 سال اور لګېدلی و او دلته کارونه کول، سبزي به هم خرڅوله او هلته چې ځو خپله ځمکه خپل مال جایداد هم نشته، نو بس هلته هم که لاړو نو ګورو چې څه کې نصیب قسمت وي، یا به همدغه سبزۍ کار شي یا به څه بل کاروبار شي. هلته به چې کوم دی کاروبار خو مشکلات خو به ډېر دي دلته، مشکلات به بعضې نیم انسان ته ډېر چې د کوم سړي هلته ځای نه وي، کار روزګار یې برابر نه وي، د دې ځینې غټ غټ تجاران هلته شته او ښه کارونه کوي، ښه ګټي، ښه څکي، ښه غټ غټ دوکانونه، ښه غټ غټ بلډینګونه دي، باقاعده په دې سوشل میډیا په دې ټیک ټوک کې ویډیوګانې راځي. پاکستان حکومت نه څه مطالبه کې مخې له روژه ده، بس مخې ته دا روژه ده چې دغه روژې میاشت کې دې موږ سره ګزاره وکړي او پس د دې نه دې زموږ مشران دي افغان تاجران دي ټول دې یو ځای شي، یا دې ټیم والي ښه صحیح لکه زیاتره وخت وایي 1 کال یې ټیم ورکړه 2 کال یې ټیم ورکړه، نو باوجود بیا خبره سړه شي، بیا کال پس داسې ګرمه راشي، نو بس. ګرانو کتونکو د دې دا خبرې تاسو اورېدې، دا زموږ افغان ورو او دوی دا یو مطالبه کوي چې سبا روژه ده او په روژه کې سړی د یو ځای نه پاڅېدی نه شي، بل ځای کې 2-3 قدم اخیستل دې لپاره ډېر لوی مشکلات دي. نو دا یو بل ورور ولاړ دی افغاني، د سره خبرې کوو. السلام علیکم، زما نوم لطف الله دی، زه دلته ما پیدایش هم شوی دی، زما والد صاحب هم دلته پیدا شوی دی او نیکونه هم دلته پیدا شوي دي. موږ د پاکستان حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ډېر وخت دلته پیدا شوی او موږ ته باید ټایم راکول شي، ځکه موږ دلته کاروبارونه دي، اوس چې چا د جایدادونه دي هغه دي، نو دا په دومره کم وخت کې نه ختمېږي، ځکه اوس اکثره دلته چې بره لاړ شي نو هغلته سربانه ځایونه څوک نشته دی، یخني هم ده، واورې هم ورشوي دي، پوه شو، ماشومانان هم ډېر زیات پکې په کډو کې مړه شو. نن سبا اوس دا روژې مبارکه میاشت هم راغله، پوه شو، موږ ته باید ټایم میلاو شي چې موږ هر خوا ځو، ښار ته ځو نو پولیس ولاړ دي، موږ په عذابیه پوه شو، نو موږ نشو آزاد ژوند نشو کولی، باید موږ ته ټایم راکړو چې که ټایم نه وي پوه شو نو په عزت طریقه چې هر یو باید په خپله خوښه راشي دا ښه دی، او بل دا وختي د ویزو خبره وکړه، ویزو خو موږ ټولو جمع کړي دي، ویزو خو موږ ته نه میلاوېږي. بره یو بل ورور نه دا تپوس وکړو، د یو سړي یو ځای کې کور وي، حجره وي، جومات وي، هغه ځای لکه لاړ شي پروا یې نه وي، چې دا د چا نه وي دې له به مشکلات څومره دې ته به سړي ډېر زیات مشکلات وي، پوه شه، اول لا موږ خپله چې بره ځو موږ ځایونه نشته دی، موږ به کوم خوا ځو، موږ به خیمې کې دا خیمو اوس هم چا نه رسېږي، اکثره ځای چې د ماښام روټۍ خورو سهار ورسره څه نه وي، نو ډېر زیات مشکلات دي. نو موږ د افغانستان د حکومت هم دا مطالبه کوو چې کوم مهاجرین بر راباندې په هغوی سره مرسته ورکول شي، او د پاکستان حکومت هم چې کوم ځای باید سره نغدې پیسو مرسته ورکړل شي او لږ ټایم ورکول شي، ځکه دومره کم وخت کې دا نشي تللی. ګرانو کتونکو بورډ بازار کې موجود یو، تاسو ګورئ دغه سایډ وګورئ، که زما دا کیمرامین صاحب درته وښیي دا چې څومره په دا زرګو او په لکو د لښکاري دا ټول زموږ افغان وروڼه دي، کاروبار کوي او دغه سایډ له دې بل سایډ له تاسو وګورئ که نه څومره دا ریړې ولاړې دي، څومره دوکانونه دي، دا ټول زموږ افغان وروڼه دي، خو پاکستان حکومت چې کوم دی که نه دوی ته باقاعده نوټس ورکړی دی چې په حیا عزت کې خپل ملک ته لاړ شئ. ګرانو کتونکو بورډ بازار کې د ټولو خلکو تاسو خبرې واورېدې چې څومره مشکلات دي، صرف او صرف عوام ته دی، افغان حکومت لم پکار دی، پاکستان حکومت لم پکار دی چې کم از کم د غریب عوامو باندې دی چې کوم دی لږ رحم وکړي، چې کم خلکو دلته کاروبارونه دي، جایداد دی، دې ته دی وخت ورکړلی شي، ځکه چې سبا د خیره سره روژه ده او روژه کې چې کوم دی یو سړی د یو ځای نه پاڅېدی نشي بل ځای پورې نشي تللی، ډېر مشکلات دي او په دې کې چې کوم دا څومره افغانیانو دي سره موږ خبرې وکړلې، د ټولو خبرې تاسو واورېدې، مشکلات ډېر زیات دي، حد نه زیات، هغه اړخ له یخني هم ډېره زیاته ده، د یخنۍ د وجې ډېر ماشومان وفات هم شولو، نو په دې باندې چې کوم دی د افغان حکومت له پکار دا دی چې پاکستان حکومت سره کینی او د افغانیانو لپاره دی څه د خیر مقدم اقدام اوچت کړي. دا به زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو، د لوی الله پامان.